پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خپل امت ته د عرفې د ورځې دا وظیفه ښودلې ده او کوم سړی د عرفې په ورځ باندې دا وظیفه اویا پیرو کړي الله پاک به د انسان دعاګانې قبول کړي نو ځان لپاره یو دعا خوښه کړي او دغه دعا د وظیفې نه بعد وکړي او دغه رنګه دویمه پایده به دی چې الله پاک به د انسان ته رزق ورکړي الله پاک به د انسان ته مال او دولت او عزت او شهرت دا ورکړي دغه رنګ درېم پیدا به د دې وظیفه دا وي چې الله پاک به د انسان خاتمه بالایمان وکړي بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم د ډیر زیات بهونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته امید در رب کوم چې تاسو ټول په ټیک ټاک کې الله پاکم خوشاله آباد ساته الله پاک دې زمونږ او ستاسو ټول حاجتونه د پوره کړي الله پاک دې زمونږ او ستاسو ټول مسائل مصائب مشکلات تکالیف دا دې ختم کړي الله پاک دې موږ او تاسو ټول له په دنیا کې ښکلې ژوندګي او دغه رنګې په آخرت کې ښکلې اعلی د مزونو ډکه ژوندګي دې راکړي یاد ساتئ چې دعا وکړو په دنیا کې الله پاک د سکون ژوند راکړي او دغه رنګې په آخرت کې د سکون ژوند راکړي نن چې کومه زموږ وظیفه ده دا ډیره زیاته خاص وظیفه ده او ډیره زیاته ناشنا وظیفه ده حاجیان بیت الله شریف کې دغه رنګې په عرفات کې مزدلفه کې دغه رنګې په مینا کې چې په کوم ځای کې د حاجیان ګرځي دا وظیفه کوي دومره قیمتي وظیفه چې الله پاک او پیغمبر ورته وایي صرف دغه یو وظیفه کوي نور یو وظیفه مه کوئ نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خپل امت ته دا وظیفه ښودلې ده یاد ساتئ چې د عرفې دا ورځ د ډیره زیاته خاص ورځ د مسلمان لپاره او ډیره زیاته عظیم الشان ورځ ده او فرمایي چې په دې ورځ باندې شیطان پر خپل سر باندې خاورې انبارې او تختې منډې وهي چغې وهي نو په دې ورځ باندې الله پاک د مسلمانانو ګناهونه معاف کوي الله پاک مسلمانانو ته بخښنه کوي نو کله چې شیطان پر دومره غټ مقدار باندې د خلکو د بخښنه وګوري او دا وګوري چې الله پاک د ټولو حاجیانو ته بخښنه وکړله او هغه کسان چې هغوی نه دي راغلي حج له دا وظیفې وکړله توبې ویستله استغفار ویلې الله پاک د خپله زارۍ وکړی پروردګاره نور ګناهونه دا به زه نه کومه نو شیطان پر خپل سر باندې خاورې دا باری او دا منډې وهي چې زما څومره امیدونه وو زما څومره کاوش وو زما څومره کوششونه وو چې زه به دا ټول هلکه ګمراه کړمه نو دا خو ګمراه نه شو یاد ساتئ چې نن ورځ دا ډېره زیاته خاص ورځ ده که موږ د الله پاک نه یو څیز وغوښتو الله پاک به راکړله که موږ یو څیز د الله پاک نه ونه غوښتو الله پاک به نه راکوي ځکه چې دا ورځ دومره سپیشل د مسلمان لپاره دومره خاص ورځ ده که نارینه وي زنانه وي نو کوشش کول پکار چې دا وظیفه دا مس نه کوي ځکه چې ډېره زیاته اعلی وظیفه ده او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حاجیانو ته ښودلې ټولو خلکو ته ښودلې ده نو یاد ساتئ چې حاجي صاحب صرف دغه یو وظیفه کوي لبیک اللهم لبیک صرف دغه یو وظیفه کوي نو قیمتي وظیفه ده ځکه هغوی دغه یو وظیفه دا په بیت الله شریف کې هم کوي دا په میدان عرفات کې هم کوي دا په مزدلفه کې هم کوي دا مینا کې هم کوي نو چې کوم حاجین او حاجي صاحب به دا وظیفه لازمي کوي نو چې هغوی لازمي کوي نو موږ او تاسو پې هماها کوو نو پیدا به دا وي چې الله پاک به زموږ او ستاسو دعاګانې دا قبلوي چې څومره دعاګانې دي د ځان یوه دعا پړه کې ونیسئ انشاءالله العزیز الله پاک به قبلوي دغه رنګه څومره مسله د مال او دولت ده دغه رنګه څومره مسله د کاروبار ده دغه رنګه د رزق مسله ده نوکرۍ مسله ده د رشتې مسله ده یو وظیفه تاسو کوئ او صرف اویا پیرې وکئ او خپل مقصد مرام فعیش دا په ذهن کې وساتئ انشاءالله العزیز تاسو تماشه کوئ د دې وظیفې په ختمېدو باندې به الله پاک ستاسو ټول کارونه دا محترم په خیر او عافیت باندې سرته دا رسولی وي نو کوشش وکړو دا وظیفه په خپله مو کړو دغه رنګې ملګرو سره هم شیر کړو چې هغوی هم فایده دې نه والي
یاد ساتئ چې کله موږ دا وظیفه کوو نو حاجیان هم میدان عرفات کې کوي او موږ دلته کې په خپل کلي کې یو په خپل وطن کې یو نو موږ چې دا وظیفه کوو نو سوچ کې به عرفات میدان راواړو او لبیک اللهم لبیک دا وظیفه وکړو تاسو سره سکرین باندې هم شو کېږي نو دا موږ وکړو نو انشاءالله العزیز الله پاک هلته کې د هغوی حاجتونه او د هغوی امیدونه پوره کوي زمونږ دا به لازمي پوره کوي نو د عرفې په ورځ باندې به دا وظیفه اویا پېرې وایو د ماسپښین د لمانځه نه بعد اویا پېرې بیا به دعا وکړو دغه رنګې د مازدیګر د لمانځه نه بعد اویا پېرې بیا به د هغې نه بعد دعا وکړو وظیفه داسې ده لبیک اللهم لبیک نو تاسو سکرین باندې ښکاري لبیک اللهم لبیک الله پاک ته انسان وایي چې پروردګاره زه حاضر یم لبیک لا شریک لک لبیک زه حاضر یم ای پروردګاره ستا لپاره څوک شریک دا نشته دی ان الحمد بېشکه ټول حمدونه ټول تعریفونه ټول حمد و ثنا ستا لپاره ده والنعمت لک او ټول انعامات دا ستا لپاره دي والملک باچاهي ستا لپاره ده لا شریک لک ستا څوک شریک نشته نو په دې کې دا خبره شوله چې توحید پکې ذکر وشو چې ستا څوک شریک دا نشته دی ابراهیم علیه السلام د الله پاک په ذات باندې مکمل دا یقینو نو الله پاک د ابراهیم علیه السلام امداد دا په خپل باندې وکړو نه پرشتو ته پرېښودو نه پیریانو ته پرېښودو نو چې کوم سړی دا وظیفه کوي نو الله پاک به د انسان امداد کوي دویمه خبره ده چې په دې کې د حمد ذکر دی په دې کې د نعمت ذکر دی چې په کوم څیز باندې د انسان خوشحالي کې الله پاک به دغه څیز د انسان ته ورکړي او بل دا چې کوم سړی دا وظیفه کوي دعاګانې قبلېږي ځکه چې په دې ورځو کې حاجیان دا وظیفه کوي ډېره زیاته کوي په عرضه کې کوي او په هر ټایم کې د هغوی د خولې نه لبیک اللهم لبیک دا ناره راوځي نو چې موږ دلته کې وایو هغوی هلته کې وایي نو انشاءالله العزیز د هغوی چې هلته کې کوم سوال قبلېږي دغه سوال به دلته کې دا زموږ قبلېږي فرمایي چې کوم سړی جنید جمشید یو پیره د یو بیان کې دا ویلي چې کله اذان وشي او د اذان نه بعد چې کوم د اذان دعا ده اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة دغه دعا یو پیره وایي او یو پیره پسې لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شریک لک دا پسې یو پیره وایي نو فرمایي چې الله پاک به د انسان حج له لازمن بوځي نو دا وایي چې کله نه دا ما شروع کړی دي الله پاک مې هر کال دا حج له بوځي نو کوشش وکړي دا وظیفه په خپله مو کو ملګرو سره هم شیر کو چې هغوی مې د دې نه فایده والي الله پاک هم خوشحاله آباد ساته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته